د یورپ سه ملکونه داسې دي چې الته یو ټیچر کله جوړیږي نو هغه انسان ډیر زیات ټیسټونه ورکوي، دغه مختلف قسم امتحانات کیږي او د هغه امتحانات پاس کولو نه پس هغه ته د ټیچینګ یو لایسنس ملاویږي. نو په هغه لایسنس باندې هغه بیا کالج کې، سکول کې، یونیورسيټي کې بیا په هغه لایسنس باندې هغه ټیچینګ کوي او دغه لایسنس په یورپ ملکونو کې ډیر په ګرانه ملاویږي. د یورپ ملکونو حواله سره یو کس دا بیان جاری کړی دی چې د یورپ ملکونو کې د استادای د ټیچینګ لایسنس ډیر په ګرانه ملاویږي. د یو تماچې لایسنس په یورپ کې په اسانه ملو شي، خو د ټیچینګ لایسنس په یورپ کې په اسانه نه ملاویږي، ځکه د یورپ خلک دا خیال لري چې په تماچه کې څومره ګولۍ وي نو هغه عمره خلک مړه کول شي، خو یو ټیچر چې کوم وي، یو نه اهل ټیچر، هغه مکمل نسل تبا کوي. د یورپ د خلکو بیانات دي د ټیچر حواله سره او د ټیچینګ حواله سره. بل طرف ته کوم پاکستان تراشو نو په پاکستان کې هم شکر الحمدلله ډیر قابل استادان، ډیر قابل پروفیسوران شته دي چې هغه نه موږ هم ډیر زده کړې دي او اوس ته هم کرنټلی هم ډیر خلک، ډیر ماشومان، ډیر سټوډنټس چې کوم دي مستفید کیږي. ډیر قابل ټیچرز شته دي چې موږ په دې کې پی کې په هر کالج کې، په هر یونیورسيټي کې یو نه یو ټیچر داسې وي چې هغه له ګوري ویل کیږي، هغه چې کوم سبجیکټ ور وړاندې کې نو هغه ډیر باغې کې سپیشلیست ویجی، خو ډیر لیمیټډ تعداد دي چې هغه ټیچرز نه اهله په شفارس باندې برتی شي چې هغه بیا د ماشومانو نسلونه تباہ کوي، چې هغه بیا د موږ راتلونکي نسل تباہ کوي. جی نن سبا که تاسو وګورئ د ټیچینګ اوس پوسټ راوتلی دي، په کې پی کې مختلف پوسټونه دي، پی ای ټی دی، سی ټی دی، پی ایس ټی دی، ډرایینګ ماستر دی، مختلف ایس ایس ټی دی، مختلف قسم پوسټونه دي چې هغه راوتلی دي. خو دا ځل د ټیچینګ چې کوم امتحان دی هغه ډیر سخت طریقې سره ایستل کیږي د ایټا په ترو باندې. نیگیټیو مارکینګ پکې هم کیږي، سکرینینګ ټیسټ بیل دی، ریټن ټیسټ بیل دی، دوه قسم ټیسټونه ایستل کیږي. نو دینه با یو ډیر ښه ټیچر، یو ډیر قابل سړی چې کوم دی روزي او بیا په سکولونو باندې داغه ډیوټي لګي، په سکولونو باندې داغه بیا مطلب هغه بیا برتی کیږي ایز ا ټیچر. دینه مخکې چې کوم د سکول د ټیچینګ چې کوم کرایټیریا او کوم ټیسټونه وو نو هغه کې به هم ډیر زیات شفارس، ډیر زیات تعلقات چلیدل، چونکه کرنټلی اوس په دې ایټا کې هم ډیر خلک دا داوا لري چې دې کې هم پیپر آوټ کیږي یا وټ ایور سو هم کیږي. خیر زه په دې ویډیو کې نیگیټیو خبرې نه کوم، خو زما مقصد صرف دا دی چې کم از کم د کې پی کې حکومت یو داسې کرایټیریا جوړه کړي چې هغې نه یو کس اوزي، یو داسې فلټر جوړ کړي چې هغې نه یو کس اوزي، یو داسې کس ته روزي، یو داسې قابل کس ته روزي چې هغه سبا ماشومانو مستقبل نه خرابوي. یو کم ټیچر چې برتی شي په سرکاري سکولونو کې، خو زمونږ کنسپټ دا دی چې سرکاري سکول استاد ټول ورځ په کورسۍ باندې ناستي او هغه د آرام زندگی تیری او ماشومانو سره خواري نه کوي. دا زمونږ کنسپټ جوړ دی، ځکه مونږ خلک په سرکاري سکولونو کې ماشومان نه داخله او پرایویټ ته منډې وخو. د سرکاري سکول استاد زوی چې کوم دی به هم په پرایویټ سکول کې داخل وي، سهار چې کله دی ډیوټۍ ته ځي نو زوی به هم ځان سره روان کړي، زوی او پرایویټ سکول کې په ګیټ کې پرېږدي او خپله به لاړ شي سرکاري سکول کې به ټیچینګ کوي. دا زمونږ په معاشره کې دا بالکل کیږي، دا بالکل ایگزیکټلی 100% جینون خبره ده چې بالکل تاسو به هم کتلی وي چې د سرکاري سکول استاد بچی که تاسو ګورئ او په پرایویټ سکول کې سبق وایي. نو دا ولې چې دا زمونږ کنسپټ داسې جوړ دی او بل دغه استادانو سټوډنټ سره خواري نه ده کړې. دغه سرکاري سکولونه بدنام شوي دي چې دې کې کار نه کیږي، دې کې استاد خواري نه کوي. خو چونکې اوس چې کوم نوې جنریشن ایز ا ټیچر برته کیږي، نوي الکان، نو ما داسې کسان وکتل چې پی ایچ ډي کړی ده او هغه پی ایچ ډي پوسټ باندې برتی شوی دی. د پی ایچ ډي کس په پی ایچ ډي پوسټ باندې برتی شوی. پی ایچ ډي مطلب پرایمري سکول ټیچر. یو سړی پی ایچ ډي وکړي هغه ډاکټر شي، ایجوکیشن کې ډاکټر شي، پی ایچ ډي وکړي او هغه بیا پرایمري لیول کې د 5مه پورې سبق ښایي. نو تاسو خپله دې نه اندازه وکړئ چې په پاکستان کې بیروزګاري څومره ده او بیا دغه پی ایچ ډي چې کوم دی د پی ایچ ډي دپاره مجبوره څنګه شو. لکه ډېر د عقل او ډېر د سوچ خبره ده چې زمونږ ایجوکیشن سیستم باندې یو ډېر غټ کوېسچن مارک دی او ورسره زمونږ په معیشت باندې او زمونږ چې کوم جابلیس ریشو ده هغې باندې یو ډېر غټ کوېسچن مارک دی. اوس دې حوالې سره تاسو سره لرئ کمنټ لازمي وکړئ.